الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف فشوق محبت سره ټول ملګري به آواز بلند ووایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم المقام گرامی قدر صدر مجلس زمون د دې مدرسه حدیقة القرآن محتمم حضرت مولانا قاری افتخار صاحب، حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام تحصیلی درگئی، مولانا حبیب گل صاحب سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام تحصیلی درگئی، مولانا مفتی شوکت علی صاحب اور زماد استاد مکرم و محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ حبیب الحسین صاحب رحمت اللہ علیہ، فرزند ارجمن مولانا انور شاہ صاحب، برادر مکرم جناب محمد اسماعیل صاحب صوبائی معاون کنوینر جمعیت طلبہ اسلام خیبر پختونخوا، محترم جناب حاجی عبدالوہاب صاحب، پدے محفل کے موجود نور ډیر اجلا معزز علماء کرام، عمائدین علاقہ او د قرآن کریم په محبت کې تشریف راوړونکو د الله په دین باندې مینو ډیرو خوشبختو ډیرو خوش قسمتو محترمو مسلمانانو رونو، د الله رب العالمین لاک فضل او احسان دی په مونږ او تاسو باندې چې دلته په دې غریب علاقه کې الله د دنیا د ټولو نه لویه سرمایه ستاسو کورونو ته را نصیب کړله. 15 بچی چا قرآن پاک په ناظره ختم کو، چا په حفظ ختم کو، چا په تجوید ختم کو، چا په علم باندې 15 کورونو ته الله رب العالمین د دنیا د ټولو نه لویه ډګري نصیب کړله. 15 کورونو ته الله د قرآن خیرونه او برکتونه نصیب کړل. د الله په نعمتونو کې د خوښې نعمت چې الله 50 سود کوي، مونږ ورته سود وایو، تاسو ورته څه وایئ؟ تاسو ورته هم سود وایئ. الله چې 50 سود کوي او 50 مینه کوي، نو الله رب العالمین ورله د خپل قرآن څخه برخه نصیب کړي. تاسو د الله محبوبین یې، تاسو د الله خوښ یې. که تاسو د الله خوښ نه وئ، ستاسو کورونو ته به د قرآن د تلاوت ژبې نه درلېږلې، ستاسو بچو کې به الله د قرآن حافظان نه جوړول، تاسو به الله نن د خپل کور ته په د خپل خوشحالۍ کې نه شریکولی. دا د الله د دین خوشحالي ده. مونږ او تاسو په دې پښتو علاقه کې په خپلو خادو کې او په خپلو خوشحالو کې هغه خلق را غواړو څوک چې زمونږ په سترګو خواږه لګي. داسې دی او که نه ده؟ نو چې تاسو د الله خوښ نه وئ، الله به د خپل کور ته د خپل قرآن د خوشحالۍ د تقریب ته رابللی وئ. تاسو ټول د الله خوښ یئ، تاسو ټول د الله محبوبین یئ. الله ستاسو سره د محبت فیصله کړې ده. الله تاسو ته د محبت لاس راغځولی دی. اوس امتحان زمونږ او ستاسو دی چې الله ته د الله د محبت لاس واپس کو، مسترد کو،
او کنه د الله رب العالمین د محبت دا پیغام مونږ او تاسو قبول کو. لوی نعمت د دنیا په نعمتونو کې ایمان دی، لوی نعمت د الله په نعمتونو کې قرآن دی، او چاته چې دا دواړه نعمتونه نصیب شو نو الله رب العالمین خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زما محبوبه قل د امت ته دی وایا. دوی خو به خوشحالي کوي، د بچو په دنیا په ترقۍ باندې به لوی خوشحالي کوي. بچه د دنیا یو عہده او یو منصب ورته میلاو شو، دوی به لوی خوشحالي وکړي. د دنیا عہده او منصب امتحان دی، یا به پکې کامیاب شي او یا به پکې فیل شي. د دنیا عزت او د دنیا دولت دا امتحان دی، کو حق د ادا کو کامیاب شو، کو حق د ادا نه کو لوی ګړنګ ته به ورځيږي. د لوی نه لوی عہده دا د لوی نه لوی امتحان دی، د زیات نه زیات دولت د لوی نه لوی امتحان دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اطلعت على باب الجنه، د جنت په دروازه باندې می سر اوچت کو، فاذا اکثر اهلها الفقراء، دنه می پکې او قتل ټول پکې غریبانانو، واصحاب الجد محبوسون على باب الجنه، او دا د برخې خاوندان دا د جنت په دروازه په اخیری چک پوسټ الله رکاو کړیو، فرشتو ته ویلیو په دې پسې فایلونه راواخلئ. لوی نه لوی افسر چې د چا د زیات نه زیات ما تحت خلق وي د عہدې ته او منصب ته خو خوشحاله شو، خو د هغې ورځې فکر ورسره نشته چې د دغې دومره ډیرو خلقو ذمہداري ستا په اوږو باندې الله ور واچوله. زیات نه زیات جیداد، لوی نه لوی دولت، دا د انسان دپاره د لوی نه لوی امتحان دی. څومره چې سیوا کیږي دومره امتحان در باندې سیوا کیږي. د مزدور دیالي دې په ټایم ورکړی وه کو دې نه وه ورکړې، د هغه د سر د پاسه دې د هغه د وس نه سیوا بوج خو نه و کېښودلی، نو که د مزدور دیاړي دې په وخت نه وه ورکړې نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا کائنات مزدورانو ته پیغام ورکوي، وی د قیامت په ورځ به ستاسو حق ستاسو د نایک نه زه په خپلو لاسو باندې اخلم، زما لاس به یو ستاسو د نایک ګریوان دی. نو چې د کوم مالدار ګریوان ته د مدینې د جانان لاس را ورسېده، دی به په دنیا کې په د خپلو دولتونو باندې خوشحالۍ کوي. لوی مسئولیت دی زما وروڼو، دا نور څیزونه چې موږ پې خوشحالۍ کوو دا امتحان دی. کو الله پکې کامیاب کړل ډېره بهتره ده. د منصب سړی شوې، د عہدې مشر شولې، حاکم او قاضي شولې، نو د عدل فیصله دې وکړله، لوی ثواب دې درله. سلطان عادل دا به د محشر په میدان کې الله د خپل عرش د یخ سوري د لاندې ودروي، خو که فیصله یې ټیک ونه کړله نو بیا به صحیح مخې ته بیا ډېرې لویې خطرې دي. بیا د بندګانو حقونه دي په اوږو بار دي، په منځونو ځان نشي خلاصولی، په تلاوتونو ځان نشي خلاصولی، په روجو ځان نشي خلاصولی، په زکاتونو ځان نشي خلاصولی، په حجونو ځان نشي خلاصولی، په وظیفو په ذکرونو په اورادو ځان نشي خلاصولی چې پردی حق دی په اوږو باندې بار وي. وړاندې به هغه حق ورکې. د دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما امته د خوشحالۍ څیز درته ښیم، بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا. د الله په فضل او د الله په رحمت په دې باندې خوشحالي اختیار کوي، دا چې چاته الله ایمان ورکو چاته الله قرآن ورکو. دا دوه څیزونه چې چاته الله نصیب کړل دا لوی نعمت دی.
په دې نورو سیزونو خوشحالۍ مه کوئ. اصل نعمت د الله د طرف نه دا دوه سیزونه دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب سے اکثر د مکې د کفارو مخې ته به ډال جوړ شو، خپل وراره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کفار مکه د تکلیفونو نه بچ کو. یو ورځ ورته د مکې کافران راغلل او وای ورته عتبه دی پکې په دغه وفد کې، شیبه دی پکې، امیه دی پکې او ابو جهل دی پکې. دا لوی لوی د مکې ملکان دي او سرداران دي. راغلل ابو طالب صاحب ته وایي دې وراره ته دې ووایه خواته دله درځو، خو چې مونږ کله هم ستا محفل ته د راتلو اراده وکړو یا در سره حضرت بلال ناست وي، یا در سره صہیب ناست وي، یا در سره سلمان ناست وي، یا در سره مقداد ناست وي رضی الله تعالی عنهم اجمعین، یا دا سالم مولا حذیفه در سره ناست وي. دا ټول زمون خادمان نوکر چاکر خلق دی. زمون د سټیټس خلاف ده دا خبره چې دی په محفل کې ناست دي او مونږ هم ستاسو سره کېږو. نو که ته مونږ ته د الله دین را رسول غواړې نو دا خوارپړق صحابه کرام د خپلې مخې نه سیټ ته کړه، دا غریبانان او دا مسکینان د خپل مخې نه سیټ ته کړه. مونږ به در سره کینو او چې تر څو پورې ستا سره دوی ناست وي نو مونږ ستا خبرې ته نه کینو. حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام مبارک ته رایه ورکړله چې د الله حبیبه نو خیر دی د دوی د ایمان راوړلو دپاره به لږ وخت دپاره دا فقراء صحابه دی به وشړو، دی به لږ سیټ ته کړو، دا زموږ خپل خلق دی، دی نه خفه کېږي زموږ نه. الله رب العالمین آیاتونه نازل کړل ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. زما محبوبه دا خلق به د ځان نه نه شړي. هلته حضرت بلال ته اطلاع ورسېدله، خفه شو، زړه کې خفه شو. مونږ غریبانان یو، ځکه زمون خلاف دا سازشونه کېږي. هلته حضرت صہیب رومی ته اطلاع میلاو شوله، هلته حضرت مقداد ته اطلاع میلاو شوله. فقراء صحابه خفه شو. الله رب العالمین آیتونه نازل کړل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. زما محبوبه دا خپل زړه دی ټیکاو کا، دی خوشحاله که د دې فقراو غریبانانو سره. خیر دی که مال ورسره نشته دی خو د ټولو نه لوی دولت زما قرآن دی. د بلال په سینه کې قرآن پروت دی، د حضرت مقداد په ژبه د قرآن تلاوت دی. زما محبوبه بلال مه خفه کوه، مقداد مه خفه کوه، عتبه او شیبه او ابو جهل او امیه که خوشحالیږي او که خفه کېږي ته د هغې مال ته ګورې. تريد زینة الحیات الدنیا، ته د هغې جاه و نسب ته ګورې، ته د هغې ملکه او مشرۍ ته ګورې. زما محبوبه داسې مه کوه، دا غریبانان د خپلې خوا نه مه شړه، د دوی سره لوی دولت دی. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک را روان شو. اوس رضاکۍ قرآن ته ناست حضرت بلال، قرآن ته ناست حضرت صہیب رومی او حضرت مقداد، قرآن ته ناست سالم مولا حذیفه رضی الله عنهم اجمعین. رحمت للعالمین راغی او د هغې سره په مجلس کې کېناستو او فرمایي ورته انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معهم. ای قرآن والو ما ته الله حکم وکړو زما محبوبه لاړ شه او د دې قرآن والو صحابو سره خواته کېنه، دوی مه خفه کوه، دوی له ما لوی دولت ورکړی دی.
او بیا الله آیاتونه نازل کړل فاذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب على نفسه الرحمه. زما محبوبه مجلس چې خور شو صحابه کورونو ته لاړل الله دا آیاتونه نازل کړل. زما محبوبه د دې صحابه په زړونو کې ګیله پرته ده چې موږ غریبانان یو، موږ آزاد شوي غلامان یو، زمون غریبي زمون پیغور شو. نو چې کله دوی ستا خواله راشي نو فقل سلام علیکم، بلال ته ووایه الله در باندې سلام ووایي. الله اکبر. حضرت مقداد ته ووایه الله در باندې سلام کوي چې د دې د زړونو ګیله د الله په سلام باندې ختم شي. دا فقرا صحابه مه خفه کوه. كتب على نفسه الرحمه. الله رب العالمین په خپل ځان باندې د اهل قرآن لپاره رحمت لازم کړی دی. الله رب العالمین حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه او فرمایل وی الله رب العالمین چې کله خپل رحمت پیدا کو یو حصہ د رحمت الله راواخیستله او په کائناتو په ذره ذره باندې تقسیم کړه. د بچو په زړونو کې چې د مور او پلار دپاره کوم ترس پروت وي، د بچو په زړونو کې چې د خپل والدینو دپاره کوم رحمت او شفقت پروت وي، د وروڼو او د خویندو چې په یو بل سره په زړونو کې کوم مینه او محبت پروت وي، د ښځې او د خاوند چې په آپس کې کوم الفت او محبت وي، د والدینو چې د خپلو بچو سره کم محبت وي او د بچو چې د والدینو سره کم محبت وي، رشتو کې په دوستو کې چې کم محبت وي، انسانانو کې نه، څاروو کې د چرګې د بچوړي خواله چې څوک ورځي او چرګه پرې رامنډي کوي، د چنچڼې جالې ته چې کله سمساره روانه وي او هغه چغې جوړې کړي، د څاروي بچي ته چې څوک نږدې کېږي او څاروی یې په ښکر باندې وهي، تر دې پورې رحمت للعالمین وفرمایل وی دا څاروی چې په غوجل کې ولاړ وي او په خپو کې بچی پروت وي، د خپې د کېښودو ځای یې نه نو ده دا یو وخت په دقه شانتې اوچته نیسلي. وی فرمایل دا د الله د رحمت د هغې برخې نه څه حصه ده کومه چې الله په پوره کائناتو کې تقسیم کړې ده. د ټولو کائناتو کو په مرغانو کې دي، کو په څاروو کې دي، کو په انسانانو کې دي، د حضرت حوا علیه السلام نه راواخله تر اخرنۍ مور پورې په خپل اولادونو باندې شفقت چې رایوځی کې د هغې ټولې مجموعه د الله د صفت د رحمان یوه برخه ده. الله اکبر. او د اهل قرآن دپاره به د محشر په میدان کې الله 100 واړه برخې د رحمت کولو. الله اکبر. كتب على نفسه الرحمه. زما محبوبه دې غریبانانو ته ما لوی دولت ورکړی دی. علما ورونو د خپل علم قدر وپېژنئ، تاسو ته الله لوی دولت درکو. چاته په دنیا کې مه زیرېږئ، تاسو له الله لویه سرمایه درکړې ده. د چا وړاندې خپل علم مه سپکوئ. امام اعظم رحمت الله علیه چې امام ابو یوسف صاحب ته وصیتونه لیکلي، یو وصیت پکې ورته دا لیکي 19 کاله د راسره علم وکړو. امام ابو یوسف صاحب چې کله حمام ته لاړ شي او خپل ضرورت پوره کړي نو حمام واله چې کله پیسې ورکوي نو د نورو خلکو په نسبت زیاتې ورکوه چې د علماء مروت په معاشره کې سیوا شي. عالم لدا نه د پکار چې دکاندار ته وایي خیر دی زه عالم یم ما سره ګزاره وکړه. خپل علم به د چا په قدمونو کې نه ورتاوي. ته د خپل علم په سله کې د هغه نه ارزان ریټ او ارزان نرخ غواړې، ته د خپل علم بدله په دنیا کې د دکاندار نه غواړې. د خپل علم قدر په خپله پیدا کړي.
د بې قدرو خلقو د هغې محفلونو ته مه ځئ علماءو ملګرو تاسو له الله ډېره لویه سرمایه درکړې ده دا د الله فضل دی او احسان دی په تاسو باندې د دې علاقې مسلمانانو وروڼو د چا بچي چې نن د قرآن ناظره ختم کړله زه ورته درخواست کوم دا بچی دې د قرآن حفظ ته کېنوه 3 کاله پس به انشاء الله العزیز حافظ قرآن درځي کور ته ته به د حافظ قرآن پلار یې نو بیا پې نګراني کوه دا چې کوم بچي د قرآن حافظان شو د دوی پلارانو ته وایم لوی دولت درته الله در نصیب کو او د دې دولت نه نفع واخلئ فایده ترې نه واخلئ فایده ترې نه څه ده رمضان شریف را روان دی هسې هم مولانا افتخار صاحب هغې حافظ ته دستاربندي نه کوي کوم حافظ صاحب تر څو پورې چې هغه دور نه مکمل کړی نو دور چې مکمل کی هغه حافظ هغه په مسلح قرآن اورولی شي د حافظانو پلارانو د ژوند هیڅ پته نه لګي اوس چې کوم رمضان شریف را روان دی حافظ بچی ته د اوس نه ووایه زویا په دې رمضان شریف کې به ته مصلې ته مخکې کېږې او زه به درپسې شاته نیت تړم که په جومات کې گنجایش نه و خیر دی اجره کې دیره کې بیټک کې که دغه هم نشته دی کور خو شته دی که نه چې د هر کور نه د قرآن کریم د تلاوت اوازونه راوځي څومره خوش قسمته زمیندار پلار دی چې په بچي پسې شاته نیت وتړلو په تراوو کې الف لام میم نه والناس پورې یې د رمضان د رحمتونو په میاشت کې په خپل کور کې د خپل بچي نه دا قرآن واورېدلو د الله لوی شکر ادا کوي یو خو په خپلو حافظانو بچو باندې په تراوو کې خامخا ختم وکړي او دویمه دا چې دا حافظان بچي مو علم ته کېنوئ ځکه که دوی تاسو دې ماحول ته ورویشتل دا کوم ماحول او معاشره چې زمونږ او ستاسو جوړه ده نو مونږ او تاسو زمیندار یو مثال یې داسې دی لکه ښکلی ښایسته غټ پټ بوزغلی چا تیار کړی وي او تاله یې درکړي او ته یې اوسې چېرته په شړه ځمکه کې یا په سیمټو یا په ماربلو باندې د پاسه ورتاو کې نو بس ورځ نیمه پس به مړاوي وي او خته نیمه پس به وچ وي بله ورځ له بچا راغونډ کړی وي او بس تنور ته به یې ورتاو کړی وي د تنور خشاک به ترېنه جوړ شوی وي زمونږ دا کچه بوزغلي دا به درنه ورځ په آخر داسې تازه غواړو لکه څنګه چې درته نن تازه درکړل دا زمونږ د شپو محنتونه دي دا زمونږ د ورځو محنتونه دي مونږ ډېر کړېدلي یو ستاسو په دې بچو باندې مونږ خپل سرونه په تلي کې کېښودلي دي مونږ د وخت د زورورو د زور لحاظ نه دی کړی مونږ د وخت د دولتمندو د دولت سهارا نه ده اخیستې مونږ ته ډېر افرونه وشو راځئ 10,000 روپۍ میاشت به درله درکومه ما د مدینې د جانان پګړۍ خپل حریت او خپله ازادي او خپله مدرسه په 10 روپو نه ده قیمت کړې 10,000 روپو باندې 10,000 نه چې 10 لک او 10 کروړه راته راکې والله العظیم کو د خپلې پګړۍ یو ول پې قیمت کومه مونږه وږي خیر دی مونږ په تکلیف خیر دی مونږه ته معاشي تنګي خیر دی هر څه مو قبول دي خو خپل حریت او خپله مدرسه او خپل نظام چې ستا بچی پکې د قرآن حافظ جوړیږي زه په دې سودا نه کومه مو ښکلي ښکلي علما په سرو کفنونو کې الله له ولیږل خو سر مو ټیټ نه کو مونږ په یوه ورځ باندې په دې وطن کې 85 شهیدان د هغې جنازې مونږ اوچتې کړلې د علماؤ د داسې علماؤ باجوړ کې چې کله په یوه ورځ باندې زمونږ 85 ملګري شهیدان شو زه په خپله فاتحه ولاړم نو په هر کور کې ژړا وه په هره کوڅه کې یتیم و په هره سترګه کې اوښکه وه نو داسې پکې هم شوي دي چې ماشومان مازدیګر سبق له راغلي دي
او قاري صاحب په دماکه کې شهید شوی ماشومانو مشوره کړې ده چې دا قرآن پاکونه به واخلو د قاري صاحب قبر ته به کښېږدو. ماشومان بچي مې تلي دي او تورو خاورو ته خپل قاري صاحب ته سبق اورول، خو مونږ چرته سر ټیټ کړی نه دی. مونږ د الله د دین د غلبې د دعوې نه رستو شوي نه یو. مونږ چې هر سهار راوځو زړه کې مو دا وي ماښام به یا کور ته راشو یا به رانه شو. په تاسو احسان نه کوو، حقیقت حال درته صرف بیانو. مونږ د خپل رب سره د خپلو ځوانو د خپلو خولو د خپلو ژوندونونو د هغې سودا کړې ده. په تاسو مو هېڅ احسان نشته. الله به راله ښکلي جنتونه راکوي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. زمونږ د سرونو قیمتونه مه متعین کوئ. د وخت سوداګرو زما د پګړۍ قیمت ته نشي لګولی. ای سوداګره ته ډېر قمقل یې. دا پګړۍ ابو جهل او عتبه او شیبه او ابو لهب په هغه وخت کې په سرمایو باندې نه د اغستې، دا یې نه د قیمت کړې، دا ته نشي قیمت کولی. دا د رحمت للعالمین پګړۍ ده. مونږ په تکلیفونو باندې دا مدرسې دا چلو. مونږ ته خلق پیغورونه راکوي، مونږ یې پروا نه کوو. د چا بچي ته چې قرآن ښیمه پلار یې راته په فیسبوک باندې علماء سوء لیکي. د چا بچي ته چې مې نن پټکې وتړلو پلار یې په فیسبوک باندې د خر تصویر راواخلي سر تر نکټ کې او د عالم سره په تنه باندې یو ځای کړي. زه ړوند خو نه یم، زه خو اینم. دا څوک راپسې نارې لګېدان اورو، کاڼه خو نه یو. هر څه مو په زړه کې ساتلي دي. الله رب العالمین راته ډیوټي حواله کړې ده. د الله د رضا دپاره لګیا یو. تاسو ته مو صرف خپل حقیقت حال ښکاره کو. 30 کاله په اسلامي جمهوریه پاکستان کې ستا د بچي د قرآن د درسګاه رجسټریشن نه کېدلو. زما مدرسه تر اوسه پورې غیر قانوني وه. 30 کاله ما په پاکستان کې په ان رجسټرډ ادارو کې ستا بچو ته قرآن وښودلو. او اوس چې بله ورځ 28 قوانین صدر صاحب ته کېښودلی شو، په 29 باندې دستخط وکړو، خو چې د مدرسو د رجسټریشن قانون راغی صدر صاحب قلم اوچت کو، وی امریکا خفه کېږي او APTF خفه کېږي. د پاکستان مسلمانانو دې نه خو اندازه ولګوئ چې دا فقیر مسکین مولا نن د امریکې او د APTF په مقابله کې ولاړ دی. نن زما مد مقابل هغه دی. هغه نه غواړي چې دا پټکي سیوا شي، هغه نه غواړي چې د قرآن تلاوتونه سیوا شي، هغه نه غواړي چې اسلامي جذبه سیوا شي، هغه نه غواړي چې اسلامي فکر سیوا شي، هغه نه غواړي چې اسلامي نظام معیشت او اسلامي نظام حکومت د هغې تصورات دې په اسلامي دنیا کې باقي پاتې شي. باقي عالم اسلام هغې خپل هتیار غورځولي دي په تهذیبي جنګ کې 56 اسلامي ملکونو د میندو خویندو د لوپټو نه لاس انځلي دي. زار شم او قربان شم د پاکستان د دې مولا نه چې د وخت د دغې زورورو خلاف خپله سینه ډانه نیسلې ده. د چا په ګولو نه دی، د چا په اتکرو نه دی، د چا په بدماشو نه دی. د الله رب العالمین د دین ډیوه یې بله ساتلې ده. په میاشت کې خامخا الله رب العالمین له په سرو کفنونو کې ګلونه عالمان ضرور لیږي. دې ته ضرور تن کېښودلی دی. ربه خو ستا د دین ډیوې مړه کېدلو ته تن نه ږدي. زار شم او قربان شم د پاکستان د دغې علماو نه. زما محترم ورونو، دا هتیار نور عالم اسلام غورځولی دی او موږ ورته ولاړ یو د اسلام په مورچه کې او د قرآن په مورچه کې. چې کله د پاکستان ټولو مشرانو ستا دا بچی چې دا نن یې په سر باندې سپین پټکی دی دا یې په بډاګه باندې یوازې پرېښودلو، قربان شم د مولانا فضل الرحمن نه په سر یې ورله د شفقت لاس کېښودلو. ستا د ناظرې او د حفظ بچی یې غېږې سره رانږدې کو. بچیا
ته مخه فکېږه دې زورورو ته به مخې ته زه ودرېږم او واکمنو ته اعلان وکړو د مدرسو د رجسټریشن په قانون دستخط وکړه ورنه د اسلام پسندو هغه لښکر اسلام آباد ته درولم چې د حسینا واجد او د شام د بشار الاسد د هغې مثالونه به دنیا یې رکړي او الحمدلله هغه قانون یې پې دستخط کو زمینداره کاکا نن چې د کور ته سپینې پګړۍ والا د قرآن د تلاوت کوونکي ژبې والا بچی درځي مولانا افتخار ته هم دعا کوه خو مولانا فضل الرحمن په دعا کې مه هېروه دا د هغه برکت دی دا مونږ چې صحیح په دې وطن کې او ستا دې بچو ته څخایو دا د هغه ګلشن دی مولانا فضل الرحمن په دې کال کې پاکستانی قوم ته 1,12,000 د قرآن حافظان په تحفه کې ورکړل نور ته څه غواړې ستا بچي ته مې د قرآن ناظره پې وښووله ستا بچي ته مې د قرآن حفظ پې وښوولو ستا بچي ته مې د دین علم پې وښوولو په خپل سیاسي قوت باندې مې په خپله مدرسه رجسټر کړله اوس نو وروسته به هم ته ماته وایې چې ملا سیاست مه کوه ما په خپل سیاست باندې ستاسو په دې غریب کلي کې 35 کورنو ته د قرآن کریم برکتونه نن در ولیږل 35 سینو 35 ژبو ته مې قرآن دا مې ورته وښودلو نن نو وروسته به هم ته ماته وایې چې سیاست مه کوه ما په خپل سیاست ستا کور ته قرآن در ولیږلو ما په خپل سیاست باندې پرون په چیف جسټس باندې د ختم نبوت خلاف کلي فیصله واپس کړله ما ستا ایمان محفوظ کو نن چې ته نادرا ته لاړ شې او شناختي کارت جوړې او په ختم نبوت دستخط کې دا د مفتي محمود برکت دی زما د سیاست په برکته ستا په جیب کې د نادرا شناختي کارت دا د ختم نبوت تصدیق دی ته راته اوس ووایې چې زه نور سیاست وکړم او کوی نه کوم الله اکبر الله اکبر زنده باد زما محترم ورونو د دې وجې نه مولانا صاحب او خپلو علماو ته وایو علماو تاسو به ټینشن نه اخلئ مونږ در سره ملګري یو د قرآن کریم د تحفظ دپاره انشاءالله ملګرتیا به کوو انشاءالله د قرآن ملګرتیا به کوو انشاءالله د قرآن د مدرسې ملګرتیا به کوو انشاءالله د دغه خپلو عالمانو ملګرتیا به کوو انشاءالله او د قرآن یو اخیری ګیله ده د مرګ هېڅ پته نه لګي کیدای شي را روان کال نه دلته دستاربندي وي او په دېو کسانو کې څوک وفات وي څوک ژوندي وي خو زړه کې خو عهد انسان هر وخت کولی شي د قرآن لویه ګیله د پاکستانیانو نه دا ده چې 8 کاله وشو چې قرآن په پاکستان کې په نظام حکومت کې د فرنګیانو په زنځیرونو کې تړلی دی قرآن ان شاء الله العزیز داسې زلمي درله تیارومه داسې زمیندار درته تیارومه داسې سټوډنټان درته تیارومه قرآن تا به ګټي کو خپلې ځوانۍ پکې بیلي خو تا به ګټي ان شاء الله العزیز قرآن تا به نافظ کوو ان شاء الله قرآن تا به په اسلام آباد باندې حاکم کوو ان شاء الله د مشرق نه راختونکې نور د دې خبرې خوشخبري ورکوي چې مستقبل د پاکستان د اسلام سره او د قرآن سره وابسته دی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا او آغا اغیار کوم چې زما مدرسې ختمول غواړي زما د قرآن درسونه ختمول غواړي अभी तो वायु अब टूट गिरेगी जंजीरें अब जिंदानों की खैर नहीं जो दरिया झूम के उठते हैं तिनको से निकाले जाएंगे कटते भी चलो बढ़ते भी चलो सर भी बहुत बाजू भी बहुत चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे ए खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीबा पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे जब ताज उठा ले जाएंगे इस्लाम बगालिब कीगी इंशाअल्लाह रासर हुआ लाश उचट के इंशाअल्लाह रासर हुआ अपनी ज़मीन बांधे उतरेगा इंशाअल्लाह रासर हुआ इस्लाम बगालिब कीगी इंशाअल्लाह قرآن بغالب कीजिए इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।